ای ملګرو دا تصویر تاسو ته ښکاري دا وګورئ که نه هسې زه دا وایم چې په موږ او تاسو باندې د الله جل شانه څومره لوی احسان دی عظیم احسان دی که نه که الله موږ ته دا ټول نعمتونه د زندګۍ نه و راکړي که نه صرف دا اسلام یې راکړی دی زه وایم که دا یو نعمت هم نه وی دغه اسلام د مور په غېږ کې چې موږ او تاسو ته الله را نصیب کړی دی دا د دې ټولو نعمتونو نه ډېر لوی نعمت دی دا ټول نعمتونه د لاس خپې سترګې وجود دا ټول یو طرف ته دا زندګي دا نعمتونه دا هواګانې دا غرونه دا خوراکونه دا ټول نعمتونه یو طرف ته خو یو عظیم نعمت چې الله موږ او تاسو سره کړی دی هغه د مور په غېږ کې دین اسلام دی نو زه دا خبره کوم که نه معاذ الله ثم معاذ الله که چېرته موږ دغسې بت پرست وی الله دې نه کړي او دغسې د بوتانو د دغې کاڼو ماڼو موږ عبادت کولی دا موږ ځان ته خپل معبودان جوړ کړي وو نو هسې نن به موږ تاسو لپاره څومره د شرم مقام وی چې موږ بندګانو به کتل او زموږ اله به دغسې په سیلاب کې چې دی لوغړېدو په اوبو کې به لوغړېدو موږ به ورته کتل او زموږ خدای به چې دی سیلاب به په مخه کړی او په ډیران کې به پروت و نو دا به څومره د شرم او د افسوس مقام و نو موږ تاسو باندې الله ډېر لوی احسان کړی دی ډېر لوی احسان را باندې الله کړی دی چې الله د مور په غېږ کې بغیر د څه تکلیف نه الله موږ ته دغه عظیمه کلمه دغه پاک دین الله جل شانه را نصیب کړی دی نو په دې باندې موږ تاسو ډېر شکر ویستل پکار دی الحمدلله الحمدلله علی نعمت الاسلام الله دې زموږ او ستاسو نسلونه د غلطې عقیدې نه د کفر و شرک نه دې الله محفوظ وساتي نو خبره مې دا کوله چې لږ د عقل نه کار اخیستل پکار وي ګوره چې یو څیز چې هغه تا اله ځان دپاره ګرځولی دی پکار دی چې دغه اله که ستا ته د هغه بنده یې ستا حفاظت نشي کولی چې د خپل ځان حفاظت خو وکړي که نه بیا ولې زه داسې طرف ته لاړ شم د داسې بت عبادت او هغه ځان دپاره اله ولې جوړ کړم چې هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولی نو به زما څه حفاظت وکړي یا به د خپلو بندګانو څه حفاظت وکړي یو څیز چې هغه د خپل ځان نه مچ قدرې نشي شړلی د سیلاب اوبه د ځان نه نشي منع کولی او په هغې کې لګیا دی پروت دی لمبېږي نو به ما څه د تکلیف مصیبت نه منع کړي ګوره الله چې د چا په عقل باندې پردې راواچوي هغه بیا دغسې وي الله دې موږ تاسو وساتي د تصویر مې وکتل نو ډېر زیات حیران شوم چې ګوره کله ناکله لږ د عقل نه هم کار اخیستل پکار وي بعضې ټایم د عقل هم چې دی انسان یو ډېر پازیټیو طرف ته بوتللی شي خو که دی د خپل عقل نه کار واخلي خو اصل خبره دا ده چې الله د دې په عقل باندې پردې راچولي دي ته بیا هم دې ته چې دی بګوان او یو شی او بل شی نومونه ورته دغه کړي دي او د هر ضرورت دپاره یې ځان دپاره یو بوت جوړ کړی دی نو دا نن د هغې د بوت حال دی ویل کېږي دا چې دا د دوبۍ چې کوم نوی مندر جوړ شوی دی هلته کې چې کوم بوتان دي د هغې نه یو بوت چې دی هغه اوبو په مخه کړی دی او دغسې په ډیران کې پروت دی والله عالم چې د هر ځای دی خو ډېر د عبرت او د سوچ مقام دی